قرآن چې دی د دې باره کې راځي او روزه باره کې او حدیث راځي مشکات شریف کې چې قیامت پر ورځ چې دی دا دواړه به د انسان سفارش کوي. قرآن چې دی به هم د انسان سفارش کوي. الله تعالی په مخ کې به وایي چې زه د شپې ویلم په مزدونو کې تلاوت کولم، تراوو کې اورېدلم، تراوو کې ویلم، یا اصلي چې دی زما تلاوت کو نو دی د زما د وجې نه د خپل خوب پرېښو د شپې او زما تلاوت به کو نو د ده په حق کې زما شفاعت چې دی دا قبول کی. داسې روجه به راځي، روجه به الله تعالی په مخ کې پیشي او دا سفارش به کوي د انسان چې د انسان چې دی د رزق کې اوګیو تګیو خوراک سکاک او خپل خواهشات ترسي پریخیو صرف زما د وجنا ما دی لوګو تند کې نسلیو زما شفاعت چې د په حق کې قبول کی. نو حدیث کې راځي چې دا دواړه داسې شفاعتيان دي، داسې سفارشان دي چې الله تعالی به د دوی شفاعت چې دی قبول کړي او دا انسان چې دی په جنت ته ولېږي. انسان چې کله د قرآن تلاوت کوي او قرآن سره چې دی د جوړي او هر وخت چې دی قرآن وایي د تک د دعا ټیم هم نه ملاويږي. نو حدیث کې راځي چې یو کس داسې مشغول قرآن سره چې هغه نور دعاګانو ټیم هغه ته نه ملاويږي غوښتلو. نو حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي چې زبا دلا تمرا اجر او ثواب ورکوما چې څومره زه غوښتونکو نه ورکوم غینه هم زیات. یو کس واغه دی چې کوم سوال کوي د الله تعالی نه او الله تعالی نه غواړي دعاګانې، او یو کس تا دی چې قرآن وایي صرف هر وخت چې دی قرآن نسلی او قرآن وایي الله تعالی فرمایي چې زبا د سوال کوونکو نه زیات ارسور کما دی کسلا څوک چې قرآن وایي او د دعا ټیم ورته نه ملاويږي. نو دا د قرآن فضیلتونه دي. کله چې انسان د قبر تلاړ شي او فرشتي چې دغه سوال کوي دا قرآن چې دی په التم سفارشي جوړ شي او د دې انسان سفارش پکې چې د تاسو صدقه مره سوي او سوال جواب کې چې دی هغه به هم د طبيعه اساني پیدا شي. نو دا د قرآن فضیلتونه دي. نو اوس د روزي میاشتا او روزي میاشت چې دا نو دا د قرآن میاشتا ځکه چې څومره حدیثونه چې دي یا څومره آیاتونه چې دي هغه کې دغه راځي چې سزه کې د روزي ذکر دین ور سره د قرآن ذکرونه دي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. دا رمضان هغه میاشتا چې کومه کې قرآن من نازل کړل او دا د خلکو د پاره هدایت ذریعہ ده. ځکه چې هدایت څنګه دی حضرت عمر رضی الله عنه چې د څو وخت چې هغه مسلمان شي نو هغه ته توره اغسطی و روانو وزه نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه قتلومه لار مانی روانو نو لار کې ورتا یو کس میلاو شو او وی ورتا چې ته چرته رواني نو هغه زدا سي رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل رواني ما هغه لاړ شاول نه خپل د خور او استاد چې کوم اوخه دې د هغه خبر خو واخله چې هم مسلمانان شي دي. نو دې چې کله د کور ته راورسید نو التنا د قرآن د تلاوت आवाज راته دننه هغه یو قاری چې دی راوستیو او قرآن تنوي. نو کله چې دی لاړ او دروازه وټکولا نو هغه دروازه نه کولاولا نو هغه قاری پټ کله چې دی دنه لاړ نو خوري اومولا او اوخه چې هغه اومو دوی ویني کړل. هغه نه بعد چې دی د قرآن داسې اثر چې د په وګونو کې غټکی چې دی د اوري دیو نو دوی چې تاسو څه شي وي غراړې ما ته خو نو دو نه راړه چې کله مجبوره کغه دو راړه د قرآن کومه صفه چې وغه راړه هغه د مال لکه نو خور ورته وي چې ته د ناپاکۍ په حالت کې اول نه ته ولامبا ځان صفا کا ځکه چې دا قرآن چې دی دا ناپاکه ناولې کس چې دی د سره لاس نشي لګولې نو هغه اول نه ولمبل او بیا قرآن تلاوت هغه ورته وکړ نو د زړه باندې داسې اثر وشو، داسې هدایت ورله الله تعالی ورکړ چې دوی ما فورا بوزي او د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې ما پیش کړي. نو کله چې هغه بوته نو صحابه ودرېدل چې زمونږ دشمن ناغي نو
حضور صلی الله علیه وسلم مخکې ودرېدل او ته اجازه راکړه چې دې موږ قتل کړو. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه دی چې څه شي له راغلی نو ډېر پرېږدی چې خپله مطالبه دې ماته وښیي. نو کله چې راغی نو ده هلته کلمه وویله او مسلمان شو. اول نه خو د اسلام دشمنو، خو بیا د اسلام داسې مددگار جوړ شو چې دنه به کفار هم یریدله. د داسې یو بهادر انسانو. نو دا دی الله تعالی فرمای ان هذا القرآن يهدي للتي، چې دا قرآن چې دی دا د خلکو دپاره یو د هدایت ذریعه ده او رهنمایي ذریعه ده. ځکه چې یو د شرک زمانه وه، حضور صلی الله علیه وسلم راتلو نه نبي جوړېدو نه مخکې چې د عرب چې هغه په شرک کې مبتلا او شرک به یې کوو، بوتانو ته به یې سجدې کولې. هغو 380 بوتان چې ځان لیخو، نو هر شي لپاره چې دی جدا جدا بوت و. روټۍ غوښتلو له به جدا و، باران له به جدا بوت و، بیماری بوت به جدا و، جدا جدا معبودان یې ځان له جوړ کړو. خو کله چې الله تعالی اسلام راولېږه او نبي راولېږه، خپل کتاب یې راولېږه، نو قرآن فرمایي وان کنتم علی شفا حفرة من النار، وی تاسو اسلام راوړلو نه مخکې خو د جهنم په غاړه باندې وای، جهنم ګړې په غاړه باندې وای. خو کله چې الله تعالی اسلام راولېږه، قرآن یې راولېږه، نو ستاسو په زړونو کې محبت پیدا کړ، تاسو د یو بل رونه جوړ شئ. رونه څنګه جوړ شله چې کله مشرکینو چې د حضور صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووښکه، هغه هجرت وکړه مدینې طرف ته، نو انصار چې دي کله چې هغو لاړ هلته او انصار د هغو مدد وکړه، نو انصارو تر دې پورې هغو ته ووایي که چا به 2 ښځې، یو صحابیانو ته به وایي مهاجرینو ته چې زما 2 ښځې دي، نو زه به یو چې دی پرېږدمه ته ورسره نکاح وکړه. مال کې هغو خپل شریک کړه، باغات یې وله ورکړه، هر څه یې وله ورکړه. نو دا د اسلام او د قرآن چې دی دغه دی عظمت او فضیلت دی چې قرآن د ټولو خلکو دپاره هدایت دی. قرآن چې کوم مشرکین په شرک کې مبتلا وو، نو قرآن راتلو نه بعد هغو ټول چې دی مسلمانان جوړ شله او په زړونو کې محبت پیدا شو، د اسلام دفاع یې وکړله او اسلام یې نن موږ ته راورسوو. دا نن چې موږ کلمه وایو دا موږ د صحابو په برکت باندې وو چې هغو موږ ته دا کلمه رسول ده. ځکه صحابو قبرونه چې دي په دې پاکستان کې هم میلاویږي. حضور صلی الله علیه وسلم چې وفات وشو، نو دا دې پور راځي چې کوم صحابي کومې غاړې ته مخ و، په هغه غاړه چې دی روان شو د دین تبلیغ لپاره، نو دې سن چې دی دې ځای کې هم د هغو قبرونه چې دي اوس هم موجود دي. هغو د اسلام داسې کار وکړه او الله تعالی داسې هدایت وله ورکړه. نو دا قرآن چې دی په روژه کې چې دی نازل شوی دی، څنګه چې دی آیات کې راله، نو روژه چې ده دا د تلاوت چې انسان چې دی دې کې زیاتونه زیات چې دی دا قرآن ووایي او د قرآن چې کومه معنی ده ترجمه ده په هغې باندې ورسره هم ځان پوه کړي. ځکه چې یو خو د قرآن ثواب دی، قرآن په ویلو کې هر ټکي باندې چې دی الله تعالی نیکۍ ورکوي. حدیث کې راځي چې یو کس چې دی حضرت علی رضی الله عنه حدیث دی روایت کړلی، وایي چې یو کس چې دی هغه قرآن په ولاړه په موز کې وایي، هغه ته سل نیکۍ میلاویږي په یو ټکي باندې. په خپله وایي په موز کې ولاړې نو سل نیکۍ دي، او که په ناسته کې موز او ناستې باندې وایي نو هغه لپاره 50 نیکۍ دي. او څوک چې دی اودس سره وایي نو هغه لپاره چې دی 25 نیکۍ دي، 25 نیکۍ دي. او څوک چې شاته ولاړي او د قاري تلاوت اوري نو هغه ته په یو ټکي باندې چې دی اورېدلو باندې یو نیکۍ الله تعالی ول ورکوي. چې څوک د قاري تلاوت اوري هغه الله تعالی یو نیکۍ ورکوي په هر ټکي اورېدلو باندې. ځکه چې حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه نه وایم چې الف لام میم چې دی دا پوره یو ټکی دی، بلکې دې کې الف چې دی دا یو ټکی دی، لام چې دی دا یو ټکی دی او میم چې دی دا یو ټکی دی. نو چا چې الف لام میم وایي نو هغه ته یو نیکۍ نه بلکې 10 نیکۍ چې دی دا میلاو شلي. ځکه چې د قرآن تلاوت چې دی انسان پکې کې ګوري په خپله یې وایي نو دته په هر یو ټکي باندې چې دی 10 نیکۍ میلاویږي. نو دا د قرآن فضیلت او بیا دا میاشت چې ده نو دې کې قرآن زیاتونه زیات ویل پکار دي. ځکه چې حدیث کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم با حضرت جبرائیل علیه السلام سره هرې روژه کې چې دی دور کو، یعنی قرآن تلاوت به کو. حضور صلی الله علیه وسلم به وي جبرائیل علیه السلام به اورېده یا جبرائیل علیه السلام به وي او حضور صلی الله علیه وسلم به اورېده. نو کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات وخت راغی او وفات یې نږدې شو
هغه وخت چې د حضور صلی الله علیه وسلم دوه ځله قرآن جبرائیل علیه السلام سره ختم کړ، نو دینه معلومیږي چې دا قرآن چې دی دا په روژه کې نازل شوی دی او د دې روژې سره چې دی یو خاص تعلق دی. نو اوس زیاتو نه زیات چې دی د دې تلاوت پکار دی، موږ کې که اصلي د دې تلاوت چې دی هغه لازمي پکار دی. او دا روژه چې ده الله تعالی د انسان د هدایت لپاره او انسان بخلو لپاره چې دی وړي بانی چې دی هغه د خپل دی. روژه حدیث کې راځي چې روژه کې یو کس چې دی شپې تراویح وکړي نو الله تعالی به دغه مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي. مخکې دغه دی چې کوم کس چې دی د رمضان روژه ونیسله الله تعالی به د چې کوم مخکې ګناهونه شي، واړه ګناهونه، صغیره ګناهونه، هغه به الله تعالی معاف کړي. غټ ګناهونه چې دا هم الله تعالی معاف کوي، خو دې لپاره توبه چې دا شرط دی چې انسان توبه وکړي، خپل د ګناهونو معافي وغواړي. روژه چې ده دا د ګناهونو د معاف کولو میاشت ده، ځکه چې د روژې په هر شپه کې چې دی الله تعالی خپل شان مطابق اولنی اسمان ته راکوزیږي او الله تعالی طرف نه فرشته یو आवाज کوي چې څوک بخنه غوښتونکی شته، څوک خپل د ګناهونو مغفرت غوښتونکی شته چې زه ګناهونه معاف کړم. نو دا قرآن چې دی دا هم یو د عظمت والا کتاب دی، تلاوت چې مونږ کوو نو دې باندې به هم الله تعالی چې دی زموږ ګناهونه معاف کوي. ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم حدیث ته وی چې چا باندې د روژې میاشت رااله، صحابه فرمایي چې ورځ حضور صلی الله علیه وسلم منبر باندې خاطه نو کله چې په اولی وړای باندې خپه کې خله د منبر نو امین وي، په دویمه باندې وي او په دریمه باندې بیا امین وي. نو موږ حضور صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې دا امین تا ولې وي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جبرائیل علیه السلام راغی زما خواته او ماته دا وی چې یو کس چې دی دغه مور او پلار چې دی ژوندي او هغه خپل مغفرت ونکي، یعنی دغه خدمت ونکي او هغه خپل ځان چې دی جنت ته حاصل نکي خپل ځان لپاره، نو دا کس چې دا دی هلاک شي. نو ما په امین وي. بل هغه کس چې کوم معنی د روژې میاشت راشي او د روژې په میاشت کې هغه هم خپل مغفرت ونکي، نو جبرائیل علیه السلام وی چې دا کس چې دا دی هلاک شي، نو ما وی امین. نو دا روژه چې دا د مغفرت میاشت ده، ځکه که موږ خپل مغفرت دی کې ونه کړ نو موږ به دې حدیث بدعا چې دا د دې مستحق به شو چې حضور صلی الله علیه وسلم بدعا کړله کوم چې د پوره دنیا ټولو کې عظیم کس دی هغه بدعا هغه امین ویل دی، او جبرائیل علیه السلام کوم چې د ټولو فرشتو سردار دی هغه بدعا کړله. نو که اوس خپل مغفرت موږ په دې میاشت کې ونه کړو نو بیا زموږ په هلاکت کې چې دی څه شک نشته بیا چې موږ به الله تعالی هلاک کړي. نو زیاتو نه زیات چې د عبادت پکار دی، د قرآن تلاوت، تهجد له انسان پاسي، اشراق موضوع کې ورسره چاش موضوع کې، ماسپخین نه بعد نفلونو کې، ماښام نه بعد چې نفلونو کې، ځکه چې یو میاشت ته پوره کال چې دی منګه اسی ګرځو، دا یو میاشت چې الله تعالی را لېږي نو دا انسان یو تربیت کولو لپاره چې انسان چې کوم گمراهی طرف ته تللی یا اعمال پریخي دي، نیک کارونه پریخي دي چې دی دوباره دا نیک کارونه چې دی شروع کی. نو روژه کې ټول خلک چې دی یو معمول جوړ کې خپل زبا ماسپخین نه بعد 2 سپارې ویما، سار چې دی زبا 3 سپارې ویم، 5 سپارې به ویما، ماښام نه بعد به زدا چل کوم، تراونه بعد به دا چل کوم، تهجد ټیم کې چې دی زبا تهجد کوم، بیا به قرآن ویما. نو عبادت لپاره انسانو خپل اوقات چې دی جوړ کی، وخت متعین کی چې دی وخت کې به زه نفلونه کوم، دی وخت کې به زه قرآن تلاوت کوم او دی وخت کې چې دی به نور اعمال کوم. نو دا روژې کې چې موږ خپل څنګه تربیت جوړ کړل، ترتیب جوړ کړل، نو دا ترتیب چې دی دا موږ د کال 12 میاشتې چې دی دغه سی وساتو. نو الله تعالی دا روژه دغه لپاره را لېږي چې انسان پکې خپل د اعمالو اصلاح وکړي او خپل مغفرت پکې وکړي. بیا قرآن چې دی، قرآن یو کس چې دی هغه چې کله مړ شي نو حدیث کې راځي چې ان قطعت عملو، چې هغه عمل ختم شو، انسان مړ شو سو پورې چې عمل کې ژوندې دی نو دغه عمل چې دی هغه په نامه اعمال کې لیکل کېږي، دغه رجستر کې فرشتي لیکي. خو کله چې دی مړ شي
نو مړېدو نه بعد چې دی د دغه رجسټر بند شي، نه دی نه بیا شیشې وتې شي او نه پکې شیشې لیکلی کېدی شي. خو یو څو کسان داسې دي چې هغو مړېدو نه بعد هم عمل چې دی هغه جاري. یو کس هغه دی چې یو لارې جوړه کړه، ښه کار یې وکړه، لارې جوړه کړه، روډ یې جوړ کړه، پل یې جوړ کړه یا جومات یې جوړ کړه، نو دې ته ویلی کېږي صدقه جاریه. چې انسان دې شیزونو کې روپۍ ولګي نو مړېدو نه بعد چې دی دا ثواب درته رسي. که دی مړ وماشي نور خلک چې مړ شي هغو نیکۍ هغه ځای کې ختمې، رجسټر بند. خو چې کوم کس دا کار وکړي، لارې جوړه کړه، نیک کار یې وکړه، جومات کې پیسې ورکړې، جومات یې جوړ کړه، نو دا د ده دپاره یو صدقه جاریه ده. که دی مړ شه نو د مړېدو نه بعد چې دی څو کسان چې دی کې مونځ کوي، څومره کسان چې دی لارې باندې ځي یا کوی وکنیسته اوبه یې چاله ولګولې، پیپونه یې ورکړه چاله، ټینکۍ والا جوړه کړله، نو دا کس د مړېدو نه بعد به ده ته هم د دې ثواب رسي. څومره کسان چې دی اوبه څښي او عبادت کې مونځونه کوي او اودسونه کوي نو د دې ثواب به ده ته رسي. اخري هغه کس دی چې یو انسان چې دی مور پلار خپله مړه شله خو شاته خپل داسې یو بچی پرېښه چې هغه عالم دی، د قرآن حافظ دی یا نیک عمل کوي، تبلیغ کې ځي، مونځونه کوي، نو دا کس چې دی عالم چې دی یا حافظ یې پرېښه هغه چې د قرآن تلاوت کوي، نیک عمل کې، نو مور پلار چې دی هغو نامه اعمال کې هم دا ثواب لیکلی کېږي. ځکه چې حدیث کې راځي چې یو کس کله خپل بچی بوزي او قاري مخکې کېنی نو دی چې څنګه بسم الله ووایي نو بسم الله سره چې دی الله تعالی د ده د مور او پلار ګناهونه چې دی معاف کړي. نن سبا زمونږ خلکو توجه چې ده هغه د دین طرف ته نشتی، بلکې څومره دغه چې دي زمونږ واړه دي نو هغو سکولونو طرف ته خو روان دي. سکول خو پې موږ وایو ځکه چې زمونږ په زړه کې دا خبره ده چې که د باندې ما سبق وي یا دې ما قرآن حافظ جوړ کړ نو سار چې دی د تبا خوراک او څکلو لپاره دنیا به ورته میلاو نشي، کور به دی جوړ نه کړي ځکه چې قاري او مولا تنخواه کموي هغې کې به هغه څه کور جوړ کړي. نو که اوس زما بچي سکول وي هغه ما انجینیر جوړ کړ، لا مې ډاکټر جوړ کړ، نو سار به دی چې دی پیسې به ګټي او راډي به او غټې غټې بنګلې به جوړې کړي. نو نن سبا زمونږ په زړونو کې د دنیا دغه خو شته محبت، خو د دین محبت نشته چې موږ خپل بچي ولیږو او د باندې دین وکړو. ځکه چې حدیث کې راځي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، چې تاسو کې هر کس چې دی هغه ذمہ دار دی او قیامت پر ورځ به الله تعالی د هغه د ذمہ دارۍ تپوس هغه نه کوي چې تا لما ستا زامنو، ستا نسیو، ستا بچیو، نو دا ستا ماتحت و، ته د دو ذمہ دار وي، تا دنیا کې دو باندې څه تعلیم وکړو. ځکه چې مور او پلار باندې دا لازم ده چې کله د هغه بچی پیدا شي نو هغه دې وله ښه نوم کېږي، اولنۍ خبره ښه نوم دې وله کېږي، دویم چې هغه باندې د دین تعلیم وکړي، دریم دا چې هغه له دې څنګه چې بالغ شي نو هغه له دې واده وکړي چې هغه بیا ګناهونه نه کړي. ځکه چې انسان چې دی مور او پلار کې یو کس چې دی هغه له دغه نه کوي، واده نه کوي او شاته هغه ګناهونو کې مبتلا شي نو دی چې څه ګناهونه کوي دا به د مور او پلار په رجسټر کې لیکلی کېږي. ځکه چې مور او پلار باندې دا لازم ده چې هغه ول نه ښه نوم کېږي، دین تعلیم وله ورکړي، او دریم دا چې خپل بچی چې دی هغه له واده زر وکړي چې هغه بیا په ګناهونو کې شاته نه مبتلا کېږي. ځکه چې دا به د مور او پلار په نامه اعمال کې هم لیکلی کېږي که دی ګناهونه کوي. نو بیا روژه چې دا د مغفرت میاشت ده او اوس اخري عشره چې دا اخري 10 ورځې چې دغه شروع کېږي، ځکه اولنۍ کومه عشره چې دا 10 ورځې چې دي هغې ته ویلی کېږي رحمت، منځنۍ چې ده هغه مغفرت ته، او اخرنۍ چې ده نو هغه د جهنم نه د خلاصي ده. نو دې کې چې دی حدیث کې راځي چې الله تعالی د روژې په هر ماښام چې دی د جهنم نه په لکاو خلک چې دی هغه خلاصي، او کله چې د روژې اخري ورځ راشي نو روژې شروع نه واخله اخري ورځې پورې چې څومره خلک د جهنم نه آزاد کړي نو دومره خلک چې دی الله تعالی په اخري ورځې باندې چې دی آزادوي. نو بیا اخري عشره چې ده
دا ډیره د فضیلت والا ده ځکه